خپل هغه عهد لوز پیمان چې دی نو هغه پوره کړي. هغه لوز او عهد سو نو مونږ چې نو عالم ارواح کې ټولو الله جل جلاله چې نو هغه زمونږ روحونه کله پیدا کړل نو زمونږ نه دا اقرار واغستو الستو بربکم. نو تر د قیامت د سبا پورې چې څومره هم چې نو هغه روحونه راځي نو د ټولو خلکو چې نو هغه په یو اواز سره وویلو قالو بلا او الله تو زمونږ چې نو هغه صحیح ربي. اوس دغه عهد چې نو هغه پوره کول چې د الله جل جلاله چې نو هغه خالق وګڼي، الله مالک وګڼئ، الله رازق وګڼئ، الله حاکم وګڼئ، نو د الله رب العزت هغه ټول حکمونه په ځای راوړل او منهیاتو نه بچ کېدل دا د الله عهد پوره کول دي. لکه اوس مونږ اکثر څوک تپوس وکړي تا له ایمان مجمل یا ایمان مفصل درځي، مونږ وایي او مال راځي او بیا ورته ووایو پای کې مونږ یو جمله چې نو هغه وایو وقبلت جمیع احکامه. مونږ چې نو الله د الله ټول احکامات چې نو هغه قبول کړي او خی په ډکه خوله باندې هم وایو چې دغه شان چې نو هغه او دا راځي. حالن کې قبلت جمیع احکام کې مونږ یو حکم هم نه قبول کړی. قبلول دې ته نه وایي، قبلول خو دې ته وایي چې هغه حکم د انسان په ژوند کې راشي، دا د چې نو هغه په عمل کې راشي. مونږ کوم حکم د الله چې نو هغه پوره کړی، کم یو حکم چې نو